اقرأ ما انزل علیک اغا سول ولا تا چه سنازل شویدی اغا ولولا بسم ربک اللذی خلقا پا امداد دنوم درب اغا ذات خلقا چه پیدا کرده مخلوق بعد پار د استعانت پا امداد نوم درب ستا اغا ذات خلقا چه پیدا کرده مخلوق خلق الانسان من علق پیدا کرده انسان من علق دو ٹکڑی د وینینا پیدا کرده انسان د ٹکڑی د وینینا ورا اول کې وی خلقا ټول مخلوق پیدا کرده بیا تخصیص د انسان کئی چې خلق الانسان من علق پیدا کرده انسان د جام شوی وینینا د ټکڑی د وینینا ګوره د انسان تخصیص ولې کوي دا د عزت د انسان د کرامت د انسان د وجنا انسان ډیر لوی شان لري د ټولو حیواناتو نه د انسان تخصیص وکړو چې انسان پیدا کړی جام شوی وینینا بیا دلته اشکال دار عظیم چې انسان خود ویني ټوکړې نه پیدا انسان خود ساز کې د اوبو نه پیدا دی د ساز کې نه پیدا دی اصل کې دی کې نقطه دا د اشاره دا د مفسرین وجه لیکل دا او استادان زموږ استادان دا وجه وایي چې اصل کې په دې کې الله رب العزت دلته د اوبو ساس کې نه ذکر کوي نطفه بلکې علق ذکر کوي هغه جام شوی وینا حالت ثانی ذکر کوي اشاره کوي انقلاب ته چې ګوره قرآن اقرا قرآن ولا ځکه چې خلق الانسان من علق انسان الله پیدا کړی جام شوی وینا څنګه چې په اساس کې انقلاب راغې او جام شوی وینه ته جوړه شوله نو دغه رنګ انسان چې ته قرآن ولې پتا کې هم الله انقلاب راولي وبنه ذکر کوي انقلاب ته اشاره کوي چې څنګه په وینه او اساس کې انقلاب راغلی دی الله به کرا واستلې شي نو د لوستلې په د قرآن د لوستلو په وجه باندې الله به تا کې انقلاب راولي تا به الله رب العزت چې خپل تابعدار بنده جوړ کړي او دویم دا چې په علق جام شوی ګوره ساز کی اوبه چې دي هغې ذکر نه کړی او علق یې ذکر کړ ټوکړه د ویني ځکه چې په دې کې اتصال راغلی دی جوړښت پکې راغلی دی هغه جام شوی وینه کې جوړښت راغلی سناسو جوړښت نو اشاره کوي دې خبرې ته چې قرآن وایا اقرا قرآن وایا ځکه چې خلق الانسان من علق انسان پیدا کړی جام شوی وینینا یعنی مطلب اشاره د دې خبرې ته څنګه چې د ساز کی اوبو کی جوړخ راغې انتقال جام شوی ویني تو شو نو دغه رنګ قرآن لولا پتاسو کې به اے مخلوق اتحاد او اتفاق راشي تاسو کې به اتفاق راشي تاسو کې به یو بل سره محبت راشي یو بل سره محبت راشي کمینو محبت غواړي کې اتفاق او اتحاد غواړي نو قرآن مجید برخلی خلق الانسان من علق پیدا کړی د انسانو من علق د ټوکړې د وینینا اقرأ وربک الاکرم اقرأ ولا وربک الاکرم رب ستا عزت مند ګوره اقرأ مخکم ذکر کا اول کې دویم ځل بیا اقرأ وای وجه صدا نو یا خو مطلب دا د اشاره د استمرار او دوام ته چې دا قرآن چې دی دا د یوې میاشتې د لوستلو کتاب نه دی د 2 میاشتو نه دی کال نه دی د 10 کالو نه دی بلکې په دې به خپله زندگی ختمې همیشه به دا لولې اقرا بس همیشه قرآن لولا دا د نجات کتاب دی کتاب به همیشه قرآن به همیشه لولې او دویم دا چې یا دا د اقرا کی اشاره ده چې مطلب خپله دا قرآن مجید زده کړه لولې او په دویم اقرا کی اشاره ده چې بیا مخلوق تم بیان کا بیا مخلوق تم بیان کا خلقو تم بیان کا د تبلیغو کا او دریم دا چې اقرا اول کی ذکر کوي دی کی اشاره ده تعلیم الاطفال تا اے اقرا دا قرآن لولا نو ما شومان تم نابالغ تم لولا او اقرا لوی تم لولا دا د لویم کتاب دی د وړوم کتاب دی دا د الله کتاب دی هر یو دې ته محتاج دی وړو کې محتاج دی نو لویم ورته محتاج دی هر یو دې ته محتاج دی نو ځکه اقرا دو پیری وای هاي الله او یاد ده چې بس اقرا دوام ته اشاره ده کثرت تلاوت ته اشاره ده ډیر قرآن ولا اقرا وربک الاکرم وای قرآن همیشه وربک الاکرم رب ستا عزت مند
چې رب دی عزت من دی نو عزت د الله په لاس کې دی نو طالبم الله عزت درکې د قرآن د وجنا ګوره قرآن د الله رب العزت کتاب دی د دې کتاب د وجنا قرآن حدیث پاک کې راځي ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين الله د دې کتاب په وجه ډېر خلک اوچتوي الله ولا عزت ورکوي ويضع به آخرين او د دا چې چا پرېښی دی نو د دې د وجه ډېر خلک ذلیل شي د پرېغوستلو د وجې نه نو دا عزتمن کتاب دی الله به دې عزتمن کي که دې کتاب سره یو ځای شوې وربک الاکرم